ان شاء الله العزیز دا وظیفه چې مو کا نو ټول کال به تا ته د فتوحاتو دروازې کولو شي، بندشونه به ختم شي، مالی رکاوټونه دي، کاروبار رکاوټونه دي، رشتو رکاوټونه دي، په کور کې مخین د مندو رشتې نه راځي. نو ان شاء الله دا ټول سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو نه اول زه تاسو ټولو ته د اختر د دې وړوکي اختر مبارکي وایم. الله دې موږ او تاسو ټولو دا ټوټه پوټه عبادات قبول کړي. الله دې دا روزې قبول کړي. چا پکې معتکفین وي، پکې کوم اعتکاف یې کړی وي الله ورته نصیب کړي، الله دې قبول کړي. او دا ټول چا پکې څومره ختمونه کړي الله دې ټولو ته قبول کړي. د دې اختر په خوشحالۍ کې درته یو داسې وظیفه در کوم چې ګویا ما له طرف نه تاسو دپاره یو تحفه ده. د اختر په وړاندې شپږو ورځو کې به دا په یو ورځ هره ورځ چې تاسو خوښۍ وکړئ ان شاء الله العزیز دا وظیفه چې مو کا نو ټول کال به تا ته د فتوحاتو دروازې کولو شي، بندشونه به ختم شي، رکاوټونه ژوند کې چې موږ ته کوم رکاوټونه پیښیږي، که هغه د جادو په وجه دي، که هغه د حاسدینو په وجه دي، که هغه د دشمنانو په وجه دي، که هغه هر څه رکاوټونه چې دي، مالی رکاوټونه دي، کاروبار رکاوټونه دي، رشتو رکاوټونه دي، په کور کې مخین د مندو رشتې نه راځي. نو ان شاء الله دا ټول رکاوټونه چې دا بندشونه دي دا به ټول ان شاء الله تس نس شي. الله به در ټول لارې او مخې کولو. مختصر عمل دی، بس صرف یو ځل کول دي په ټول کال کې. هره پیره تاسو په دې اختر په دې وړاندې شپږ ورځو کې به دا کوئ ان شاء الله. تاسو وګورئ بل کال چې ما چاته هم دا وظیفه ورکړې وه اوس ما ته دعاګانې کوي. ټول کال فراحي، خوشحالي، سکون، راحت. یو ټایم به داسې وګورئ چې هغه د مکروه ټایم نه چې د مانځه ټایم، یعنی مونځ ټایم هر یو چې خو چې مونځ پکې کوی شي، چې مونځ جایز وي، نفل پکې جایز وي. هغه ټایم کې به وړاندې 2 رکعته نفل وکړئ د صلات توبه په نیت چې کوم ګناهونه د مونږ نه شوي چې دا راته الله معاف کړي، توبه به وباسو، استغفار به وکړو. بیا ورپسې 2 رکعته نفل وکړو صلات حاجت. صلات حاجت چې مو وکړل نو بیا به درود شریف وویو 11 پیرې، او بیا به اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دا به مونږ وویو 121 پیرې، 121 بار. او چې دا مو ووی نو بیا به صدق الله العظیم او بیا به 11 پیرې درود شریف بیا ویو. او ښه د زړه نه بیا د خپلو فتوحات او د خوشحالۍ او د سکون راحت خپل حاجتونه د الله نه وغواړو. خو په جړا جړا کې انشاءالله ته به وګورئ چې تاسو به داسې خوشحالي په خوب او خیال کې هم نه لیدلي، په سوچ کې به هم نه لیدلي. څنګه به چې دې په برکت تاسو ته خوشحالۍ الله ډېر کړي او ټول مسایل به مو حل شي انشاءالله، او ټول کال به درته فراحي وي، فتوحات دي، او الله به درته ټولو کامیابۍ او لارې کولو کړي. الله مو خوشحاله ساته، الله مو د هر غم نه، د هر مصیبت نه، د هر تکلیف نه په خپل حفاظت کې وساته. و آخر